محترم اوریدونکو او کتونکو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د سورة القریش وظیفه ده چې کوم څه انسان سوچ کوي هغه سوچ به الله پاک پوره کوي. که چېرته دی د مال او دولت دپاره سوچ کوي الله پاک به له مال او دولت دا ورکوي. که چېرته دی د رزق باره کې سوچ کوي الله پاک به له رزق ورکوي. څومره هم د انسان حاجتونه دي او دی د حاجتونو باره کې سوچ کوي د دې وظیفې نه بعد الله پاک به ټول حاجتونه پوره کړي. که دی سوچ کوي د مشکلاتو د حل لپاره، د پریشانو د حل لپاره، تکالیفو د حل لپاره الله پاک بوله دا تمام پریشانې محترمو دا به ختمېږي. د سورة القریش دومره ناشنا فضایل دي که تاسو دا یو پیره شروع کړل الله پاک خزانې دي راشئ نن د الله پاک د خزانې لوټ کوي. محترمو دا څومره چې لوی لوی مدارس تاسو ګورئ دوی د سورة القریش دا وظیفه په دې طالبانو باندې کوي، په دې طلباو باندې کوي. هغوی د سورة القریش دا وظیفه کوي د هغې په وجه باندې محترمو دا چلیږي. په کور کې 5 شپږ 7 کسان او 8 کسان سړي لګیا وي او دغه ښځې دا ونه ساتي. دغه رنګ محترمو د مدرسې یو محترم وي خو 1200-1300 طلبا یا 4-5 هزار کسان دا ساتي 3 ټایم خوراکو ته ورکولی شي. که تاسو هم دا غواړئ چې ستاسو مال او دولت دې سوا شي، رزق دې سوا شي، راځئ د سورة القریش دا وظیفه د خپل ژوند معمول ساز کړئ. انشاءالله العزیز کامیابي دا به ستاسو خپې ښکلی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربانه رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده د سورة القریش پاورفل اور بهترین وظیفه ده. انسان چې څه سوچ کوي دغه سوچ له الله پاک وجود ورکوي. یو قسم لا تا سره اسم اعظم شده د سورة القریش دا وظیفه وکړه د کوم څه سوال الله پاک نه کې الله پاک بدله دغه سوال محترم پوره کوي. دومره پاورفل دی. که د رزق سوال ته کې به انتها رزق به درکوي، که د رشتې سوال ته کې رشته به درکوي. دغه رنګې د مال و دولت سوال کې، نوکرۍ سوال کې، د حاجت سوال کې چې کوم څیز ستا په کار وي دا وظیفه وکړه. بیا د هغې نه بعد خپل سوال الله پاک ته ووایه. انشاءالله العزیز په منټونو کې به ستاسو حاجتونه دا محترم الله پاک پوره کړي، پریشانۍ دا به ختمه کړي. دنیا فواید هم پکې دي، د آخرت فواید دا هم پکې دي. د وظیفې ترتیب او طریقه کار نه مخکې څوک هم دا وظیفه کوي نو مکمل یقین سره، مکمل توجه سره، ځکه چې د قرآن مجید صورت دی نو څومره چې په خشوع باندې وشي، څومره په خضوع باندې وشي، دغه رنګه څومره په قلاره قلاره وشي، مقدار لږ دی ښه په قلاره قلاره ووایي او بیا د هغې کوم ثواب دی محترمو د هغې ثواب به موږ نبي کریم صلی الله علیه وآله وسلم ته بهو ټولو صحابه کرامو ته، صحابیانو ته، تابعینو ته، تبع تابعینو ته تر اوسه پورې څومره حلقه دي یا الله پاکه د دې سورة القریش چې څومره ثواب ته مقرر کړی دا ما نبي کریم صلی الله علیه وآله وسلم ټول امت ته وروبخو. د پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم په وسیله باندې زما دا کار وکړه، د صحابه کرامو په وسیله باندې، د صحابیاتو دغه رنګې د څونه ولیان تېر شوي د ټولو ولیانو په وسیله زما دا کار وکړه. نو که تاسو ګورئ دا ثواب موږ هغوی ته هدیه کړو او د هغې نه بعد باید هغوی په وسیله باندې سوال وکړو. انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ او ستاسو دا وظیفه قبلوي او حاجت به الله پاک دا به قبلوي. وظیفه محترمو چې کوم سړی هم کوي نو 5 وخته لمونځ پابندۍ سره، د قرآن مجید تلاوت پابندۍ سره، ورسره د ګناهونو نه مکمل پرهیزه او سورة القریش دا محترم ووایي 101 پیرې، مخکې 14 پیرې درود شریف، بیا 101 پیرې سورة القریش، 101 پیره او بیا د هغې نه بعد 14 پیرې بیا درود شریف. سورة القریش دا دی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.